تقریبا 28 فلور دی بره ها 28 نه هم لا زیات دی ځکه لاندې تیخانې جدا دي بیا او دا د مکې لاندې ایریا ده ګورئ ورته مخامخ دا ټوله مکه ده ښه ګورئ لاندې دا روډونه دي او دا چې دی مخامخ پورې بل بلډینګ دی او دا شارع ابراهیم خلیل دی او دا چوک چې ښکارېږي دا کبوتر چوک دی دا ټینټونه غونته چې لګېدلي دي دا کبوتر چوک دی دا شارع ابراهیم خلیل هغه پورې بلډینګ چې جوړ شوی دی هغه غټه دا وګورئ هغه تور بلډینګ دی هغه ځای پورې دا 14 فلور دی دا 28 فلور دی دا ګوره ښکته ګوره شارع ابراهیم خلیل څونه ښکارېږي ګوره دا کبوتر چوک دی دا ټاټونه چې ښکارېږي دا زوم مې کوئ هغه شارع ابراهیم خلیل دی کبرې مصفلا ده او دا چې دی ګوره د مکې مکرمې ښار دی یعنې ګاډي ولاړ دي دا زیړ ښه بسونه دي دا وګوره حاجیان روان دي علیکم ورحمة الله وبرکاته حاجي څنګه چلی خیر دی انعام دې څنګه دی ښه دي انور دې انعام دې ټول ښه دي اختر څنګه دی ښه دی حاجي الله پاک دې ستاسو په عمر کې برکت واچوي الله پاک دې تاسو ته روغ صحت درکړي الله پاک دې ستاسو اولاد له روغ صحت ورکړي تاسو دې الله پاک روغ صحت درکړي الله دې ستاسو په عمر کې ستاسو مال کې جان کې برکت واچوي اول کوهی و الحمدلله هغه ستاسو په تعاون سره وشو او الله دې ستاسو په عمر کې برکت واچوي ستاسو په وجه باندې هغې وشو بیا به کې دغه مدرسې خښته هغه هم ستاسو په تعاون وشوه بس الحمدلله صرف سیخ پاتې دی او سیمټ پاتې دي 3 ټنه سیخ په کار دی دې کې ټوټل 3 ټنه سیخ لګي نو ځکه ما ویل یاره زه حاجي دې ته